بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بنظم نمبر شير دي زمونغا إذ واجب عليهم محتم هو قبل الشروع أولا أن يعلموا إذ واجب معنى هذا يعني واجب دي يعني واجب دي عليهم بدي باندې وجوب د دې مختلف معنی علماء کړی دي. معنی ثبوت دا ثبوت او مولا علی خیر رحمت الله علیه فرمای چې کوم د لغت کتابونو د نغي صاحب مغنی او قاموس دی د وجوب معنی چې کوم د نغي نه راکړي. مولا علی قاری سے خپل شرح کې وای چې مغنی والا او دغه شان قاموس والا د واجب تعریف نه دی کړی او دا ځکه نه دی کړی چې دا واجب دا لفظ دا زمونږه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب باندې دا څه کنه نه دا څه ها امام شافعی سے په نسبت باندې وجوب درجه نشته دغه دا کنه دی وجه اکثریت علما د جزري شارحین دي کدا نور دي مقصد امام شافعی سے په مذهب باندې دي نغیزه د وجوب هغه تعریف شته نه. خو مولا علی قاری سے به تعریف کړی چې دا وجوب شرعي هغه معنی دا چې دا غي په کولو باندې انسان ته ثواب ملاويږي او په نه کولو باندې انسان رانیسلی شي ها عقوبت ګناه ده په نه کولو کې. او په عرف کې واجب دی ویل شي چې کوم کار ضروری وي د کولو چې کوم کار سوي ضروری وي چې خامخې وکي او چې نه کې نو خبره نه وي چې وینه کې نو خبره نه وي. دلته کې چې کوم وجوب راغلي دي نو دا هغه واجب دی چې هغه د قاریانو اصطلاح ده د قاریانو خپل اصطلاح دي. ها بعضی وخت کې وی لکه دا شی واجب دی بعضی وخت وی لکه دا جایز دی بعضی وخت وی دا جایز نه دی. نو چې قاریان کوم جایز ناجایز کې هغه نه فقه ولا مراد نه دی هغه نه فقه ولا مراد نه دی د دینه مراد وی خنه دی یا ضروری دی ذات مراد وی ها تاسو معنا کوي ازواجب علیهم زکه چې ضروری دی په دی باندې زکه چې واجب معنا به فقه ولا واجب نه وی ها سمانه به کوي ضروری دی په دی باندې صحیح شو. دغه شانتي امام غزالی رحمت الله علیه احیاء علوم الدین کتاب دی دغه د واجب چې کوم تعریف کړی دی هغه کې دا ویلي دي چې دا مثال د شرط دی مثال یې څه دی د شرط یعنی چې هغه ضروری وي هغه خبره سوي ضروری وي. نو بهرحال دا وجود تجوید چې کوم دی نو دا د قراء او د علماء په حق خو ضروری دی ډیر واجب دی که په دغه معنی یې او د عام خلقو د پاره هم ضروری دی د عام خلقو د پاره هم خدا د عجم په حق لا د چا په حق لا اوس کوم عرب دي اوسنی عرب خنا اخوانی عرب اوسنی عرب خدا سره عربی ته به بنیاد وباسره دي چې کوم هغه عرب د غي د پر واجب او ضروری نه ځکه چې د خپل جواب عربي و فصیح عربي ویله خيسته عربي ویله نن زبا عرب نه وي نن زبا عرب کدا غي نه سبق وی کنه نو اکثریت د مصر والا شاګردان دي نو غي چې دا درتخی کنه غي بوي ازواجب عليهم محتم جیم نه وي یو شیخ دی هغه جزریه پړو کړی دا غوي والاخذ بالتجوید حتم لازم من لم يجود القران آثم. او بعض عرب چې کوم دي د کپ په ځای باندې چی وي الله اکبر تاسو الله تعالی مو دی بوزي دغه ته حج او عمره ته تاسو به وره دا بعض عربیان داسې طریقې کنه وي الله اکبر هم داخله کوم چې دا پکې لا کومه جبه نو ځکه چې هغه عربي ټوله بدله کړی دا زه یو ځل یو شاګرد میو مصری او مصطفی نو میو داغه مکتبه او مانوي سبق وي قرات قانون روایت ویل ولاول به وسره ابن کثیر سے ملګری ک بیا ورسه مزه یو ځل دغه مکتبه ته لاړم ما تاسو کوم مصطفی چرته تللی نو ما ته الک وی چې غاز سفه غاز
زه پوه نه شوم ما ورته مې پوه نه شوم ما ته وایي چې ګاز زه غوسه کېږم چې ته ګاز نه پېژنې خو ګاز که نه ورته یاره نه پوهېږم ته نه وې راغلی مې او نه یم ما ته وایي چې بالاجازه په چوټۍ دی څه وې راته په چوټۍ دی اجازه باندې دی نو اجازه نه چې کوم دی جاز جوړ کو اجازه نه جوړ کو غاز خبره پوهیږي د دې وجه نه دا غي په خبرو باندې پوهیدل او غي باندې بیا رسیدل د ځان ته ګرانه خبره ده نو دا عبد الدائم الازهري رحمت الله علیه دا معنی کړی دا چې کوم خلق عرب دي فصیح عرب دي الله تعالی غي جبه پیدا کړی د قران شریف لپاره دا او خالص عربي وي دا غي لپاره تجوید ضروری ځکه نه دي چې خپل جبه عربي ده حروف صحیح وي مستقیم نه غسیده وي لیکن چې کوم خلکو جبه سیده نه ده او غلط حروف وي او یا عرب دي خو خپل جبه ټوله بدله کړې ده نو دغه د پاره بیا ضروری ده هغه د پاره چې هغه د قران شریف سره وي تجوید سره وي دی وجنه علما فرمای اذ واجب علیهم زکه چې ضروری دي دا تعلیل علت ذکر کوي د وجوبیت تعلیل او علت ذکر کوي چې ضروری دي په قاریانو باندې علیهم نه مراد قرآ دي محتمو دا تاکید دی حتم ضروری توي او واجب ضروری توي یعنی بالکل ضروری دي ډیر ضروری دي په قاریانو باندې چې څو قرآن شریف وایي قبل الشروع مخکې د شروع کولو د قرآن شریف د تلاوت نه اول ان يعلموا دي زدکی یعنی په دې قاریانو باندې د قرآن شریف د زدکړې نه مخکې دا خبره ضروری ده چې دې زدکی سزدکی او سبب وي مخارج الحروف والصفات چې مخارج زدکی او صفات زدکی او چې دا زدکی نو دی په قرآن شریف صحیح تلفظ کې چې وسړي مخرج نه پیژندل صفات نه پیژندل دی به څنګه ادا کوي خبره پوهیږي چونکه په مخکې شعر کې وي چې وبعد ان هذه مقدمه فيما على قارئه ان يعلم اته معنا کړي وا چې دا رساله په هغه سیس کې دا چې په قاریانو باندې د دې ذکول ضروری دي واجب دي ضروری دي اوسري واجب دي نو هغه واجبیت وجه ذکر کوي وای اذ واجب دا ذکر ضروری دي په دې باندې علي په دې باندې محتم بالکل په ضروری دي تاکید دي دا واجب ډیر ضروری دي په قبل الشروع چې مخکې د شروع کولو د قرآن نه قبل قراءة القرآن قبل الشروع نه مراد څه دی قبل قراءة القرآن د قرآن شریف د شروع کولو نه مخکې دې زده کې د قاعده چې پړاوي کوم د دې وجنه پړاوي د قرآن شریف د شروع کولو نه مخکې ته حروف زده کې صفات زده کې حرف غټوالی نه ریوالی زده کې اول ان يعلموا دې زده کې دې وجنه د عربو کې بعضې قراء ډېر داسې سخت طبیعت راغلي هغه وایي چې تجوید نه دی کړی کنه هغه د سره قرآن وایي نه هغه چې کوم دی دلائل الخيرات چې کوم دی راولي وایي کې ذکر کوي بس وي دا هغه لپاره خره چې تجوید نه دی کړی هغه دې ځان تاسو والی دلائل الخيرات دې کې د رزي درود شریف دی کنه بس ودا د روزانه د ټول هفته ذکر دی بس دغه د کې قرآن شریف نه ټچ کی ذکر چې قرآن شریف او ال قرآن شریف د تجوید سره دی چې سره دی او چې تجوید سره نه وینو دا څه دی قرآن شریف دی نه دی نو چې قرآن شریف دی سره وینه نو ضرورت چې قرآن رالی لکه سخت لیدي نو چې سخت لیدي نو دی بارک بیا یو عالم په کتاب لیکل دی الجواب المفيد في الفرق بين التغني والتجويد دي علماء لا سخت لا ډیر سخت لا ناغب رد کتاب لیکل وإذا سره تجوید معنا الجواب المفيد في الفرق بين التغني والتجويد دا تجوید پرد کی کتاب لیکل دا هر یو عمل رد عمل وی نیوټن دا تاسو چې سکول ویلې هغه پیژنې دا هر یو عمل سوي رد عمل وی نو هغه عمل کو چې تجوید چانه کړي بس ځان دې چې کوم دي تسبیح والی او ذکر دي کی قرآن نه راځي هغه وی ښا تاسو خلک د قرآن شریف نه منع کوي وې زار وسه تاسو تجوید منع تاسو څنګه ثابتوي تجوید دی ورته موږ درته د قرآن ترتیب نه ثابتوي وې زینه منم دې نه ثابتوي پنځه دي کشپک کو جواب یې کړی دغه نه چې نه منم چې کوم دلیل ته ورکې دلته تجوید څه دلیل به ته ورکې قرآن نه بس دی خدای دلیل به ورکې کنه او دې نه اډو روزي نه تجوید اور پويږي
بیا وقاریان سکی نو هر یو شیز په دلایل نه ثابتېږي هر یو شیز اوس کما او تاسو کوی چې کوم ځای کې قران شریف کې راغلي دي چې بیت الله شریف دغه دی چې کوم مکه کې هم دا کوم ځای قران کې راغلي دا کوم ځای حدیث کې راغلي دي چې دا هم دی هم دا دی او دا بدر دا میدان او دا احد دا میدان کوم حدیث کې راغلي چې هم دغه دی وانا سنجان سیب الله تعالی یو بخي شهید سیب الله تعالی قبر د نونه ډکی د البانی سیب د استادو شیخ البانی رحمت الله علیه د اهل حدیث یو لوی عالم تیر شوی دی ډیر بزرګ لوی عالم دا خبره مو شاګردان ته څنګه کو چې د هر چا ادب او احترام کوي اوس هغه الله ګوره دلته موږ سره معیار نه دی پروت چې ته جنتی که زه جنتی دا معیار شته نشته دا معیار ځان سره دا چا سره نشته هغه اهل حدیثو او زمون په دې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې زمون په علماء باندې ردونه کړی دي لیکن دا غد ولونه دي د یو نوم د حسانه د بل نوم د سکینه هغه په تجوید کتاب لیکلي په 3 جلد کې لیکلي په 100 جلد کې او دا غټ غټ جلدونه دي چې نار طالب او چتول نشي دی خو سویم چې غټ غټ دي درې الدليل الى تعليم كتاب الله الجليل تجوید او حفظ او ناظره دا بسنګ پڑھاوي دا 3 جلد کې ما سره په دغه نوم اوس دغه کتاب ته نوم بدل کړی دی ځوان خدای ټاپ عالمان دي ټاپ حافظان دي ټاپ قاریان دي او انسان چې کله مرشي حدیث شریف کې راځي چې کله مرشي نو درې سوزه صدقه جاریه او نیک اولاد د هغه په عمل نامه کې ځکه نه اکه مړ دې که ارسه دې خدای صدقه جاریه او بس جاری ده په دنیا کې کتابونه پڑھاويږي قطع د دې نظر سره چې مونږ سره تعصب او دغه وساتو مونږ یو کې نه الحمدلله بل عقیده مچ کوم ده د امام ابو حنیفه رحمت الله مذهب یو د اهل سنت والجماعت سره عقیده ده خو ډیر دی طرف ته نه ورځو ډیر نه وردن نه کی صحیح شو دې موضوع باندې نه زما بیا کچره یوازې ما سره فربي دغه موضوع به خبرې وکم مفتی شفیع سیب دی شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه دی تقی سیب دی مفتی رفیع سیب ما یو ځل سره یو نوم لیکلو وی پلار ته غوسه شو چې دا ما ځان سره ملیکا دینه ماته د فرقي بوی راځي ځان سره دا ټکی ملیکا خپل نوم لیکا محمد رفیع ملیکا دا پلان کې ډنګلی دا ملیکا دینه دا س د امت کې د اختلاف بوی ما درازي ابو زرګان خلکو نه کان خلکو ای په خبره باندې پویو بهرحال دغه موضوع ته نزو موضوع زمونږ دا و چې حسن جان شیخ سیبو چې زغه سر روانو منو د بدر میدان ته لاړو وی ما ته وی چې یاره په دې حدیث ته چې د بدر میدان دی وی مور ته خاندل وی زما سره مینم ډیر زیاته هم وتنګولم ډیر وی زما سره مینه کافی و وی مور ته چې یاره شیخ سیب ته مرزي کې حدیث غواړي اوس خو چې یو د امت په اجماع یو شی ثابت دی د امت په اجماع ځکه د بدر کې خلک د هغه ټیم نه آباد دي روان دي او چې ټول خلک وایي چې د بدر دی لکه اوس یو سړی وایي چې زه دا نه منم چې دا مردان دی ها او ما ته به دلیل پیش کړي نو بو دوالو لایک ني فدیس دلیل واړي دا مونږ پکې اوسېږو زمونږ دونه وخت زمونږ کې اندل تکیدي هغه وایي چې دا مردان دی خو مردان دی کنه په دې دلیل ضرورت نشته نو اوس کچره دی مونږ ورته وایو چې الکه د هر یو سیسته دلیل نه غواړي چې قرآن نه ثابت کا حدیث نه ثابت کا تعامل ناس ته وګوره سیوطي سیب دیو دغه شانتي د امت غټ غټ علما مولا نقاری سیب دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام عاصم رحمت الله علیه غټ غټ علما کچره دی خو وګوري امام ابن تیمیه رحمت الله علیه دا ټول د خبرې گواہی کوي چې علم التجوید دا فرض کفایه دی او علم عمل فرض عین دی او نبی علیہ السلام فرمایي چې زما امت په گمراهی نه جمع کیږي زما امت په گمراهی باندې نه جمع کیږي نبی اسلام حدیث مبارک دی غرض یو ځای نه بل ځای ته کیږي شي لیکن نبی علیہ السلام خبر مبارک غلطی دي شي نشي غلطی دي نو ګوره دلته پاکستان کې سوزه تجوید پڑھاویږي په دې مردان کې سوزه پڑھاویږي پیښور کې اسلام آباد کې لاهور کې کراچۍ کې بیا مدینه کې مکه کې مصر کې نو چې دا د گمراهۍ سبب تجوید دا ثابت نه وي نو دون ځینو کې پڑھاوي دا ته خو د ځان یو شی جوړ کو صرف د مردان کې پڑھاو کا دون عالمان به پس را پاشي سرمن بارنه وباسي په خیال نه نو ار یو شی ضروري نه چې قرآن نه دلیل ورکړي اگر چې زمو علماء ثابت کړي د ورتل القرآن ترتیلانا د علي صاحب نه چاته پوسو کو چې ترتیل څه ته وایي هغه ورته الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفه الوقوف هو زدام نه منم د دې سند راته وخیا دا به زویره نقل کړي دا سند به سند را نقل کړي دا چا دې تاسو کو دا چا دې تاسو کړو سند یې سدي ادم نه مني
خبره پوهیږي دا برحال واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما او دا غي خو جاهل نو ډیر غټ عالم تیر شوی دی تاسو بل ازما ویلي مغالبا شپږ میاشتې کسلور میاشتې کې قران حفظ کړي دون ذهین عالم دی لیکن تعصب یو داسې شی دی چې انسان راشي کنه به ارسه ری الله دې زمونږ تعصب وباسي الله تعالی دې مونږ د امت مسلمه د اتفاق د پاره یو ځای کې زمونږ دلنه تعصب او نفاق د ارسه وباسي ها نو اذ واجب دا وجه ذکر کوي علت ذکر کوي ځکه چې واجب دي عليهم بد قاریان باندې څوک چې قران شریف یې هغه قاری محتم بالکل دا تاکید شته واجب خامخا به ضروری دي قبل الشروع تو جزريه من دروړي ها هذه ولي کور پاتې کړ قبل الشروع دا شروع کولونه مخکې د قران شریف قبل قراءه القران اولا اول ان يعلموا دي ذکی دي او پیجنی سو پیجنی مخارج حروف صفات او دي باندې ان شاء الله سبا خبرو ها خو شبي بیا ترېما اذ واجب هو زکه چې ضروری دي عليهم فدي قران وينكو باندې محتم بالکل قبل الشروع مخکې شروع کولو نو دا قراءة القرآن پکې محذوف ته ها دا قرآن شریف د تلاوت د شروع کولو مخکې اولا اول ان يعلموا دوی او پیژني نه پوښتنه تاسو کولای شئ